خاجي دا اوس ګورې مونږ به ماشوم ته مفردات وایو د سبق نمبر 15 شد کنه نو پکار دا چې مونږ ماشوم ته دا سبق په دې طریقه باندې ولیکو. تاسو دې بورډ ته وګورئ، یو همزه ما ولیکله، همزه زبر ا ټیک شو جی، دا شو. دلته ما لږه نښه وکړه، دلته مې همزه بله ولیکله، په هغې مې زبر وکړو. درې همزې راغلې. څو همزې راغلې؟ اوس ګورئ، همزه زبر ا همزه زبر ا. اوس په دلته ګورئ جي ښه، دلته مې ولیکو یو ځای. اوس ګورئ دوه همزې مې ولیکلې په اولني زبر په دویم شد ا. بیا به دقه شان شکل په دوباره جوړ کړو زیر والا. همزه زیر ای، دا نښه ما وکړه دوه په منځ کې. اوس بله همزه ما ولیکله، همزه زبر ا. اوس په روان لپاره ما دوه همزې نور ولیکلې او په اولني باندې مې زیر وکړو، په دویم مې زبر وکړو او شد مې وکړو. ای ا څه شو؟ دغه شان ګورئ بیا د پیش هغه مونږ داسې همزه پیش او، همزه زبر ا او ا. ټیک شو. دا ډېر شی همزې پکې راځي د ماشوم د پوه کولو لپاره. واړه واړه ماشومان هغو ته داسې ولیکلی شو نو هغه د سبق باندې خوله وچلېږي، بیا په نورو حروفو کې ماشاءالله بیا روان شي ښه. اوس ګورئ ا ټیک شو، ای ا او ا ټیک شو. دغه شان با، همزه با زبر اب، با زبر ب اب ب. همزه با زیر اب، با زبر ب اب ب. همزه با پیش اب، با زبر ب اب ب. روان باش و اب ب اب ب اب ب. اتا 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 اثا 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 د اخره پورې یو دوه درې ټکي پکې نور هم چې کم لږ مشکل دي. په دې کې به مونږ میم او نون وایو. ټیک شو، ابه داسې وایو ښه. دا پکې لږ بدل دی ځکه په دې کې غنه ده. څه ده؟ همزه میم زبر ام، میم زبر م ام. همزه میم زیر ام، میم زبر م ام. همزه میم پیش ام، میم زبر م ام. روان ام ام ام. نون مو په دغه طریقه وایو ښه. په نون ساکن، په نون مشدد کې به هم پوره غنه کوو، په نون مشدد کې به هم پوره غنه کوو. د میم مشدد په شان نون مشدد کې به هم پوره غنه کول غواړي. ټیک شو جی. د اخره پورې به دا تختې په دغه طریقه باندې ولول شي، استاد جوړ شاګرد به روان کوي. ټیک شو جی. او په کار دا چې اول استاد په خپله باندې سبق د سزا پورې پوره په ښه طریقه باندې حل کړي، ځکه دا ځای ګران دی، ماشومان پرې زر نه راځي ښه. کړاو لږ غواړي د ماشومانو سره ښه. یو میم او نون شو. دویم په دې کې چې کوم دی خیال کول غواړي واو او یا ته، واو او یا ته. هغه تاسو زه لږ حل کوم ګورئ. همزه واو زبر او، واو زبر و او و. همزه واو زیر ایو، واو زبر و
همزه واو پیش او واو زبر و او و او و ای و او و دقه شان یا ایا ایا اویا همزه یا زبر ایا زبر یا ایا همزه یا زیر ایا زبر یا ایا همزه یا پیش اویا زبر یا اویا ایا ایا اویا بیا مشکل حروف پر روانه باندې ویل شروع کافی دی ښه تاسو ته یو پیره زه ووایم اتا اتا اوتا اطغو 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 اثا اثا أثا أسا إسا أسا أصغى إصغى أصغى أذى إذا أذى أزى رورو وای غوګونه ما کړه کنه ماشاءالله ماشاءالله شاباش دا څنګه نه کنه به جوخوای به 15 سبق روان دي کنه په دې کې حرفونه کې کمینه ده بغیر ا ا ها اصل شیخ ما تاسو ته بار خبره وکړه انداز دی ګوره ښه انداز دی دا چې دا چغې وامه په دې خوږ مری باندې د پاره چې تاسو انداز زده کوئ ښه دې کې خو هر څه لیکل په قاعده کې نه خو دا موږ چې انداز ا إع أوع واي أزاد 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 جوخ كي ها واي هون سيني تواز بوزي هون شابه شابه مرة ميز باني قوة كيدو بتشغل شغل شامو صفا صفا هون شابه لا باخوا أنا أخذ ضاد والضاء بعد شوية أضغى إضغى أضغى واي وسط الضاء تقولي الله 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 هذه طريقة بان المشكلة حروف واي خا تكشو جي خا دا سو اهم خبر تاسو زه کومه دا به کې تاسو یاد وساتئ ښه اول خبره په دې سبق کې دا ده چې ما تاسو ته ولیکل چې په دې طریقه باندې یعنی جدا جدا ولیکل شي او ماشوم ته اول دوه درې حروف په جدا جدا لیکلو سره هغه یاد کړلی شي یعنی حمزه با زبر جدا اب کنه بیا با اب با حمزه با زیر اب با زبر جدا جدا ٹھیک شو تاسو بورډ باندې ما ولیکل تاسو ان شاء الله پوه شوئ یو دا خبره دویم په دې سبق کې را ده نو چې په را کې اوس دلته کې را مشدده ده چې په را کې ډېر زیات تکریر او رعشه هغه رانشي ار 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 یو دا خبره بل د دین اهم خبره هغه دا ده چې په سبق نمبر 14 کې تاسو حمزه را زبر ار حمزه را زیر ار حمزه را پیش اور منځنۍ را مونږ نری ویلو یاد دي اوس دلته کې چې کوم دی دلته کې به درې وانه راګانې غټې ویلی کېږي ار ار اور ټیک شو جي دا باید ساتئ بله خبره په دې سبق کې هغه دا ده چې په میم مشدد او نون مشدد کې به پوره غنه کول غواړي په دې کې به غنه پوره کول غواړي چې ماشوم په دې باندې پوه شي بله خبره په دې کې هغه د عین متعلق ده چې مونږ عین چونکې مشدد ده دا خو مونږ وایو لکه کلک وایو لیکن دومره خبر تاسو په ذهن کې یاد ساتئ چې عین چې کوم دی دا متوسط حرف دی یعنی شدیده او سخت حرف هم نه دی او رخوا او نرم حرف هم نه دی لهذا په دې کې د حد نه زیات تکلف کول هغه نه دی پکار ښه ا ا او ټیک شو جي په درمیانه انداز باندې مونږ چې څومره تکلف کوو دا د ماشوم د تصحیح په د وجې نه کوو چې د ماشوم تصحیح وشي او د هغه په دې خوله کې د حروف ځای ونیسي ټیک شو جي
دغه شان په دې مرکباتو کې چې کله میم مشدد او نون مشدد راشي نو په هغې کې هم خیال ساتل پکار دي چې پوره غنه پکې وشي بل په دې سبق کې تاسو ته عرض وکړو چې واو او یا ته خیال ساتو چې واو او یا کې غنه ونه کړی شي په واو او په یا کې دلته کې غنه ونه کړی شي ماشوم ته خو په دې خبرې پته نه لګي لیکن په آپس کې موږ دا خبره ذهن کې یاد وساتو چې کله د واو او د یا نه مخکې نون ساکن یا تنوین نه وي راغلی نو په دغه واو او یا کې اگر که دوه جمع شوي یا یو شدې پې خو په دې کې به موږ غنه یعنې پوز ته به اواز نه بوزو قرآن کریم کې اکثر داسې حروف راشي چې هلته کې سړی دوکه کېږي خاص کر زموږ عوام ملګري چې دلته کې به غنه کول غواړي لږ تاسو مثال درکړم ويحبون ان يحمدوا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون اکثر کسان چې کوم دي اتوا ويحبون حال دی دلته کې غنه نشته ځکه چې د غنې محل نشته د غنې محل نون ساکن او تنوین دی دلته نون ساکن او تنوین نشته لهذا په اتوا کې غنه نشته یا ایو کې غنه نشته دغه شان والذین آووا ونصروا کې غنه نشته دغه شان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة په دې کې غنه نشته ځکه د غنې محل نه لري دغه شان په دې مرکباتو کې یو څو ټکي دي سویرت دلته کې ماشومان پوست اواز بوزي سویرت دا دینه به خیال ساتي سواکه دین چې په دې کې ماشوم پوست اواز بولځي د هغې لپاره موږ طریقه دا ښیو چې کوم ځای کې تاسو ته پته لګي چې د ماشوم اواز بې ځایه پوز ته ځي په حروف هجا کې هم ما دا خبره کړې وه نو هلته کې به د ماشوم پوزه نیول غواړي دغه شی سواکه وایي پوه شوئ بعضې ځای کې ماشوم بې ځایه پوز ته اواز بوځي لکه کله کله مد کوي که نه عین سین قاف نو په دې عین او بسین کې د اول نه پوز ته اواز بوځي د هغې طریقه هم دقه ده چې عین سین قاف دا ماشوم د پوست اواز چې کله دی بوزي په کار ده چې موږ هغه له پوز ونیسو بعضې ماشوم دي چې په بعضې نورو حروفو کې هم پوست اواز بوزي نو طریقه باندې تاسو پوه شوئ پوزه به دغه شان نیسئ او ټکي پې بار بار وایي بیا ورسره ټکېږي دې ته به خیال کوئ که نه چې بعضې دا وشي چې ماشومان د معاشره کې اکثر مونږ مخې له مونږ راځي که نه دا سین نشي ویلی تاسو خیال کړی او دین تو صفات او څو صفات دي چې که نه اکثر داسې ملګري پکې نو بهرحال په داسې موقع باندې د ماشوم باندې ځان هنګاره کول نه دي پکار چې د دا غلطي په قرآن کریم کې ونه وته بعض ځای کې د سین په ځای سا ووي نو دی ګناهګارېږي ګورئ لکه مثال په طور اسمون په قرآن کې راغلی دا نوم ته وایي اوس که دی دغلته د سین په ځای سا ووایي اسمون ووایي نو معنا بدلیږي منځ په بعض ځای کې ماتېږي اسم الله د الله نوم اسم الله د الله ګناه څومره خبره بل طرف ته ځي خیال تاسو ته راغی د دې وجې نه ماشوم ته د دې سبق په وینا کې د هغه په غاښونو باندې توجه او فوکس کول پکار دي اسا اسا اوسا پوه نه شوې خبره باندې یعنې دا به نه وایه چې یار دا خو د حا نه ټکېږي عین نه ټکېږي ځا نه ټکېږي نه 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 ته استاد یې بی تا وخت ورکړی دی وخت یې د وړو اغستی دی امانت دی بی اوس به ته په دې امانت کې ځان د خیانت نه بچ کې خپل ان تک محنت به کول غواړي د ماشوم دپاره د ماشوم سره به ځان کړول غواړي دا نه ده چې یار یو ورځ کې د ماشوم تصحیح ونه شوه او تاسو وایئ چې یار نه ټیک کېږي نه 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 ټیک کېږي نو مونږ استاد یې متل کوي وایي نایي وایي ماشوم جاړي او نایي ولا بیا هم سر خري دا نه چې یار که نه بیا به ټول ماشومان دغه شان به برسري ګرځېدل که د زمونږ د ملګرو د دې جړا نه یېرېدی نو جړا نه به نه یېرېږئ دا ماشوم به چل ول کوي دی به نشم ویلی عین نشم ویلی ضاد نشم ویلی نه وروره دا به ویل غواړي دا به ویل غواړي دا به ټیک کول غواړي نو چې کله داسې قسمه معذوره ماشوم بعضې ماشومان مونږ له راشي د هغو ژبه لنډی ژبه یې لنډی د هغه د حروفو کې ټوپونه وایي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون د هغې به بیا ځان له تاسو حل وباسئ حل به دا راوباسئ چې هغه ته به تاسو نږدې نږدې کرښې راکاږئ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم
الى ربهم راجعون. ټیک شو جی دا زمون کار دی بای ښه دا زمونږه کار دی ګوره څومره خلک ځان کړی که نه په یخنیانو کې خلک دا د ګران ګران کارونه کوي په ګرمۍ کې دا ګران ګران کارونه کوي مونږ له صرف جبړه کول دی او لږ غونته کې ماشوم ته توجه کول دي د الله د رضا لپاره انشاءالله په دې مونږ او تاسو ډېر خیال وساتو. بل په دې حروفو کې چې کوم دی دا حمزه جیم دال کاف قاف طا با تا دا داسې حروف دي په دې کې به اواز بندول غواړي لکه اق اق اوق اط اط اوط په دې طریقه باندې اواز به څه کول غواړي بندول به غواړي. دا ما تاسو ته اته حروف وي حمزه جیم دال کاف قاف طا با او تا په دې کې به اواز بندول غواړي ان شاء الله په دغه طریقه باندې کې خیری مونږ او تاسو ماشومان سره خیر مهنت